بقره ورته وایي سورت بقره. د دې بقرې بیان نن ده چې قرآن مجید کې څومره سورتونه دي او چې شي نام باندې مسما دي نامولی دي د هغې تذکره لا اول ده لا من چې د لا آخر چې راغلی ده. بقره اصل چې غوا ته وایي دا غوا که نر وي او که ښځه وي که غوایي او که غویایي دواړو ته عربي چې بقره وایي. دا داسې و چې عقیل نامې و بني اسرائیلو کې یو سړی و او ډېر زیات مالدار و خو غریب الواد نه و. اچھا چې بچیان نه دا ډېر بخیلي چې دا لوږي ای دا ډېر وژایي ښه او چې زامن الله ورکړي بیا زړه سخي لږ نو دا ډېر زیات غریب بخیل و او د تره زامن و هغه قتل که مړی که نو مړی په خپله که او بیا یې اواز کاو چې دا چا مړ که تره زوی مو. نو هغه زمانې کې پیغمبر حضرت موسی علیه السلام نو دا خلک ورته رالل دا قاتلان دا وارثان د دغه مړي وال چې حضرت موسی علیه السلام دا مړی چا وکړو شپې وسه مشته وشوه لاشه لا پروت ته ښخ کړی نه ده. نو الله د هغې تذکره داسې کوي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. هغه وخت یاد کو چې موسی علیه السلام وویل خپل قوم ته چې ای د ما قوم الله تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره چې یوه غوا حلاله کو. دا غوا حلاله کو او دا غوا باندې دا مړی وویو خو دې تعین نه ده سوی چې مړي لمو دا غوا لمو که خوله یې وه که جګر یې و خو مطلق الله ورتعالی یو غوا حلاله کو دا مړي ته لږ ټک په ورکو غوښې باندې نو مړی به چیک سي اوبه رغېږي خبرې به وکړي. دا قوم یې ډېر ناشکره او قالو اتتخذنا هزوا. دا مړي وارثانو ورته ویل ای موسی علیه السلام ته موږ پرې ټوکې کوې یو خو مو مړی سوی ده او بل پرې خاندې چیرې مړی غږېږي چې په غوا باندې ووایي عقل نه باره خبر ده که نه. خو دا د موسی علیه السلام معجوزه ده او معجوزه د انسان په عقل چې نه راځي. تاسو به اخبار چې وینو که نه وایي پلانکي خان حادثے میں معجوزانه طور پر بچ گیا وایي که نه دا معجوزانه ټکی غلط ته د اخبار والا دا ټکی غلط لیکي. معجوزه چا ته الله ورکوي وایو پیغمبر علیه السلام ته ورکوي. انسان عام انسان ته الله معجوزه نه ورکوي کرامات ورکوي کرامات استا خو معجوزه الله پیغمبر نه بل چاته نه ورکوي. نو موسی علیه السلام ورته قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. زه پناه غواړم په الله سره آیا زه به څه جاهلو خلکو نه. دا زه تاسو پرې ډرمې کوم او جاهلان اکثر ډرمې کوي روغ خلک نیکان خلک درانه شورېږي ښه. ما ته یو ملګري ویله چا سره تلم په موټر سایکل باندې ویله پیزونه واخله تر پلانکي چې پورې ما سره رغېده او بیا سره راغېده دا ډېر چې رغېږي دا ډېر کمه کلي ښه کم به رغېږي اروی به ډېر دا هوښیار ده. نو بن اسرائیلو جان ته خبره ګرانه کړه قالو ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. قوم ورته ویله بن اسرائیلو موسی علیه السلام ته چې موږ ته د دې غوا تحقیق وکړه څرنګې غوا به خو بس غوا حلاله کو مړی په وژغو څرنګې غوا به ځکه نبي علیه السلام فرمایي احب الاعمال الی الله ادومها. الله خو ته ښه عمل هغه ده چې لږې کوي خو تلې کوي. داسې نه چې ته نن 3 سپارې تلاوت وکړې او سبا ته بیا قرآن په المارۍ چې پروت دي. نن نفلونه 6 رکعاته وکړې او سبا ته بیا 1 رکعت نه کړه 2 رکعاته نفل کوه خو همیشه یې کوه 2 پاڼې تلاوت کوه خو همیشه یې کوه صدقه دوره کوه چې ته تل کولی سې. داسې نه چې خلکو ته ورښکاره کړي چې نن مې 3 غوا لالې کړي دي او سبا ته بیا نستی منې ټارې داسې به نه کوې. نو بن اسرائیلو دا جان ته خبره ګرانوله ویل څرنګې غوا به قال انه یقول انها بکرة لا فارد ولا بکر. الله جل جلاله فرمای داسې غوا به ای قوم ته ووایه موسی علیه السلام فارد ولا بکر نه به ډېره بوډۍ او نه به ډېره جوانۍ. داسې غوا دې وغواړي ځان ته خبره ګرانه کړه چې نه زړه غواړي او نه ډېره وړوکې غواړي چې درمیانه غواړي وایي پخه ورته کې څه ورته وایي پخه غواړي که نه وایي اعوان بین ذلک دا غوا چې منځنۍ غواړي
ففعلوا ما تؤمرون تاسو مړی په وکړو دا کار تحقیق په وکړو دوی بیا صبر نه اوس بیا موسی علیه السلام ته بله خبره کوي قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها اے موسی علیہ السلام الله نه مشت سوال وکړه الله ته ووایه چې د دې غوا رنګ به څرنګي نه زموږ په رنګ باندې څه شی کوو خو بس غوا لاله کو بس کنه ډایرک مړی به وږغېږي نو رنګ به څرنګي قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین الله فرمای داسې غوا به چې زیړه غوا به او تسر الناظرین چې خلک رنګ خوښوي خبره ورته ګرانه کړه اول عام غوا وه اوس نه به زړی او نه به ډېره کمی درمیانه غوا به او رنګ بیا زیړ رنګ چې خلک ورته ګوري وایي دا خو تکه زیړه غوا ده او د نظر په هر چی شي لګېږي په غواګانو باندې نظر لګېږي نبي علیه السلام فرمایي العین حق نظر حق ده چې سړی خپل زوی ته وګوري زړی ور باندې شسي کنه حضرت انس یا فرمایي سړی ډایرک ماشاء الله وایي لا دې لا حول ولا قوة الا بالله وایي سړی لور ته وګوري زوی ته وګوري چې دومره ستر زوی مې ده اوس غوزنه د سکول ته روان ده نو سړی دې ډایرک لا حول ولا قوة پسې وایي به نظر نه لګېږي نو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي کوم بیا ورته ویله چې دا زیړې غوا خو ډېرې دي څرنګې زیړه غوا به وي ته وخوښوه که نه ول ان البقره تشابه علینا دا خبره موږ باندې ډېره ګرانه پرېوته غواګانې خو ډېرې زیړې غواګانې دي خو کومه زیړه به وي وانا ان شاء الله لمهتدون که چېرې الله خوښوه چې موږ په سیخې لار باندې بونجي قال انه یقول انها رب العالمین داسې وایي بقره لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث داسې غوا به وي چې نه به یې مځکه ماته کړي او نه به یې اوبه کښلي دا مخکې وړاندې خبره وي اوس کمې اوس خو پرشن پمپو دور راغی مخکې به خلکو غواګانو باندې دا مځکې ماتولې هغه ته به دا خبره یادېږي او دا غواګانو باندې بیا اوبه باسلې پنجاب کې دا خبرې لا اوس ته ده د غواګانو باندې اوبه باسي داسې حل چلوي نو داسې غوا به وغواړئ چې زیړه غوا به او جوانه غوا به او چې نه حل چلولی او نه کویر نه اوبه باسلي مسلمة العشیه چې بلکل صفایي که نه قالوا الآن جئت بالحق کوم ته یې ګوره موسی علیه السلام ته وایي اوس ته خبره رښتیا وکړه یعنې مخکې دې درواغ ویله او اوس ته رښتیا وکړه دا غوا بن اسرائیلو کې نه میندېدله خالي و ماشوم سره وه او دا هغه ماشوم چې یتیم و خالي و مور یې وه او دا یې وړوکی ماشومه وه یې غوا وه خلک ورته راغله چې بچه دا غوا په موږ باندې خرڅه کړه نه یې خرڅوله وایي زه د مور سره پوښتنه وکړم بیا جبرائیل ورته راغله او انساني شکل کې چې بچا غوا خرڅی که نه ویل نه دا مې مور په واک شي ده ویل په دومره پیسو یې راکړه ماشوم کور ته لاړه مور ورته بچیا دا غوا مه خرڅوه بیا بار ووت جبرائیل امین علیه السلام باره ولاړ ده ویل چې د مور دې څه وایي ویل مور مې نه ده خوښه بابا خفه کېږم ویل ښه په دوره راکړه ورته قیمت یې ورته چیک که بیا مور ته ځي او بیا راځي او بیا ځه او بیا راځه ویله مور مې خوښه نه ده مور خبره ومنله مور خبره منه که مور دې مړه وه که نه بیا دعاګانې ورپسې کوه او که سمدی بیا پښې وټینګوه کوروالې ته کله مم وروه خو مور ته مخ شي وروه شه مم پېژنده که نه خفه کېږم ما خپله مور مې ستا کورواله مې ستا خفه کېږم ځان ته زه وایم تاسو ته نه وایم نو جبرائیل امین علیه السلام ورته فرمیل چې ډېر مبارک ماشوم بچا یې داسې وخت به راځي تا د مور خبره ومنله داسې وخت را روان ده چې تا د غوا قیمت به د سرو زرو سره تول کېږي سرو زرو سره نو چې دا خلک راتل دا غوا میندله نه چې جوانه غوا وه او زیړه غوا وه حال یې نه و چلولی اوبه یې نه وې باسلی دا دغه ماشوم سره وه دغه ماشوم ورته له چې خرڅوی خو په یوه شرط باندې چې کله دا غوا حلاله سي دا غوا چې څوره رنګ ده که نه چرمنې دا ما ته سرو زرو ډکه کو بیا درکوم ویل دا خو وړوکی شرط ده چې موږ ول مړی وږغېدي نو غوا قیمت یې د سرو زرو ورې وښود شه نو الله فرمایي چې غوا یې مینده کړه فذبحوها بیا غوا یې حلاله کړه بن اسرائیلو غوا ده شه وما کادو یفعلون او دا کار یې وکړه چې قریب و امین